تاسو ګورئ جنازې کوئ که نه کوئ جنازه کوو مونږه د آخرني تکبیر نه وړاندې او د دریم تکبیر نه بعد دعا کوو اللهم اغفر لحینا ومیتنا خدای مونږ کې چې کوم کس ژوندی دی هغه ته مغفر یا لکه خدای دې ورکه راغلی مړي سره یو دعا ژوندي لپاره اللهم اغفر لحینا یا الله بخنو کې زمونږ ژوندي ته ومیتنا او زمونږ دې مړ ته نو لحینا کې خو مطلق احیا مراد دي خو میتنا کې د معهود مراد دی هغه سره په جرګه راغلی خو دا حینا چې کوم جنازه کې ولاړ دي د دوی دعا مړوان د څنګه ولیکړه ځکه ته وایې چې اللهم اغفر لمیتنا الله تعالی زمونږ دې مړي ته بخښنه وکړي نو ستا خدای سره تر اوسه لا ټلیفون نمبر نه دی میلاو کړی هسې چغې وایې چې زمونږ دا مړی وبخې نو نومبې خو ډایل که چې نمبر خو میلاو شي نو دې اغفر لحینا سره نمبر میلاو شي دا ډایلنګ دی اللهم اغفر لحینا چې او الله بخنو کې لحینا ژوندي زمونږ ته ومیتنا او مړ زمونږ ته نو چې تا ځان یا ژوندي وړاندې کړل نو د دوی تعلق پیدا شه الله سره او چې د دوی الله سره تعلق پیدا شو نو بیا دا ډیلیګیشن دی دا وفد دی څه شی شو وفد او وفد هغه پکار دی چې هغه یعنی مبارک وي وفد مبارک وي قریب وي هغه چاته چې چا سره به تورې وفد تللی وي د هغه په نظر کې د دوی قدر و قیمت وي نو چې دا بخنه د حی دپاره اوس ته قدر و قیمت پیدا شه یا چې قدر و قیمت وایي دې مړي سره راغلي دا کاکا وبخې یا دا ترور به بخې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا او د دې وجې تاسو وفد ځئ یا وفد تللی نو دلته یو مسله ده اختلافي فقهي امام شافعی رحمت الله علیه فرمای مستحب مندوب دادی چې دا اهل جنازه وړاندې رواني دا مړي کټ ورپسې چاته رواني ځکه دا وفد دی څه شی او وفد کې ناظم یا ملک صاحب د مجرم نه مخکې رواني که وروستو مخکې سلام وکړي الطاف سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام ناظم صاحب په خیر علی فخیر نو کوم کاکا سره چې تللی او ورپسې رادن نشي تپوس کې ناظم څه راغلی دې کاکا سره راغلی داسې وایي که نه وایي نو امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي دې مړ کاکا سره روانې وړاندې شي چې خدای تپوس وکړي څنګه راغلی نو ورته دې کاکا سره راغلی دې وبخه دا څوک وایي امام شافعي څوک وایي خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا خدا غي خو یو طریقه ده او هغه طریقه پیغمبر ښودلې ده چې امام پسې به صفونه وتړئ الله ته به دا ګزارش او دا عرض وړاندې کوي چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا دا هغه کار خو ټیک دی خو د دې ژوندو سوچ وکړه چې دی له خیر پسې کې دی د یو کارونه پرېښودي جنازې له راغلي دي کارونه پرېښودي چې د دی خیر څه کې دی نه د دی خیر دا کې دی چې کټ ورته وړاندې کا ادی ورپسې کا او ورته یې دې کټ ته ګورئ او ځان ته ډکټیشن ورکوه چې سبا به ستا همدغه حال وي چې دوی باندې رقت قلبي راشي او د مرګ دپاره تیاری وکړي